بسم الله الرحمن الرحیم. باب المسح علی الخفین. باب په موزه باندې د مسح کول احکامات بیان. اندغ باب شه مشت کوي په میزه باندې چې کومه د چمړې میزه دي چې ته موزه وی پور د شي پیغه باندې د غس حکم د مسح حکم د امرن وی. مسح ستوي مسح لغوي معنی په یو شی باندې چیرې په پیو شی باندې سکول هغه لوس تیرول دي د توی تشای د توی مسح و اصطلاح څه دی اصطلاحي تعریف څه دی چې لمدل لوس په یو شی باندې تیرول چې په کوم شی باندې تیرول حکم شوی یعنی الله او د الله رسول حکم کړی نو یختصوی ایتوی مسح مسح په میزه باندې مسح سکیږي د صحیح کولو پر شرطی نه دي هغه تر دي هغه لاس شرطی نه دي نوال هداغه چې دغه د شنګری سره ټول پښه چې کوم شنګری پښه سره چې پښه سګي چې کړي نه چې کوم زوی وینځلې فرضي په پښه شه دا هغه حصہ چې د سکړي پټه کړي دوم چې د قدم سره بالکل اپشه چې کوم نابطت چې سره بالکل سي په یغ نه باندې دریم دغه دمره مضبوطی چې دغه د بوټونه یا د سپلې د چپلې بغیر په دې ته کوي 1 فرسخ یا 3 میل شرعي مسافت چا 5 کیلومتر و 786 سنټي متر مزل چې دا ته پیدل پښه کوي و دی ریغي د پټیاونه شي در پرې نشي صح المسح على الخفين في حدث اصغر بیا صحیح کېږي مسح على الخفين په د میزه باندې په الحدث الاصغر په وړي کې به د سره لرجال پر سړی او نساء او د شذي ولو كان من شيء سخين واغه ګرځي جوړ شوی دی و غټه جوشینا غیر جلدن بغیر د سرمنه نه یعنی د چمړې نه علاوه قبل شنه جوړي ویل نه سوان پس برابر کان لهما نالون چې د نال چې کومه د چمړه غو چې کومه تال چې کومه ملجن د جلدن او لا بس کده د خلون د تال چې کومه نال هغه د چمړې یو کده چمړې نه نو په دغه صورت شه په دغه صورت شه مسح کوم هغه صحیح کېږي والخامس و پنځم کې استمسكهما على رجلين من غير شد چې دا منی تړلې وي په سره یا شاخې په باندې استمسكهما استقامت کړه شاخې په سره على رجلين په سره من غير شد بغیر تړلینا یعنی جورابې موزه چپ شکړې دي نو دا غسی بغیر تړلینا په سره نه خپل زنر پر وزینو والسادس و شپږم چې کوم دا منعهما اصول الماء هغه معنی کوي رسول دی به یعنی داسې حالات شي چې دا یبه دای په به ګډ شنو دغه شغه چې کوم دي دا یبه د دب شیطان راسي اله جسدن هغه جسم ته والسابق وام چې کوم دا ایوب قم مقدم القدم چې باقی وي د مخشه طرف پښه قدر ثلاثه اصحابین په مقدار د 3 ګوتې من اصغر اصحابین اوړی کې ګوتې ای اصحاب له یاد د لوس یعنی د لوس وړې ګوتې په مقدار سکي د مخشب شاپوتي ولو کان فقدا بس کدا نو فقدن یعنی کم مقدم القدم هي مخشب طرف ته پښه کم وي لا يمسحو على خفه بیان صحیح کېږي مسح على خفه په موزه باندې ولو کان عاقب قدم موجودا واگر چې د ورس طرف تصیب شه اغاز جوته موجوده ای ایس یو سړای دا سره نه مخه طرف ته پښه سدو اکاټو کچيره د لوسه غوړې ګوتې په مقدار د 3 ګوتې پښه پوتې
نو په دغه باندې به د مسح صحیح کېږي او که نه وه پوتې نه کم وه د درې ګوتې نه د لوسې وړې ګوتې نه درې ګوتې نه پښه کمه پوتې مخ طرف ته اگر چې وروستي طرف ته جوته نو د مسح نه صحیح کېږي. ويمسح المقیم مسح دې وکړي مسح کوکله مقیم یوما مسح د مقیم د پوره یوما یوه ورځ ولیلة یوه شپه والمسافر د مسافر د پوره ثلاثه ایام بلیلها درې شپې و درې ورځې یعنی مقیم سړی چې کوم دا هغه په میزه باندې څه کوي مسح کوي یوه ورځ یوه شپې نه 24 غنټې و چې کوم مسافر سړی دا هغه څه کوي هغه درې ورځې و درې شپې. و ابتداء المدت و هغه وخت ابتدا چې وخت کوم دا ابتدایي وخت چې کوم دا من وقت الحدث بعد لبس الخفين هغه وخت حدث ته ورسې د غسل د تشین د جرابینه یعنی یو سړی د یخ په 8 بجې سبا مل او داسو کو اسمزګار په 4 بجې د داس مت شوی شو د مدت چې کوم دا سبا مخ سبا ولې 8 بجې نه بلکې د مزګار 6 یا 4 یا 2 یا 3 چې سم راغو یو ټیم نو چې سمال دی او داسې موت شنو د ټیم نه د ماسه مدت شری شو نو د ټیم نه شمیري به کوم کیمو به سبو مزګار په دای سکه د مسح په کوي شي کبه چې مسافرو به درېش په ودرې ولې د ختم په دای سکه مسح په کوي شي. و ان مسح مقیم او کچره مسح کله مقیم په دغه موزه باندې سو مسافر به سفرو کې مسافر قبل تمام مدته وخت مولد هغه مدت د وخت نه 24 غنټه وخت دی نو پیرا ثم اتم مدته اتم مدت المسافر به دی وسو کې ختموي مدت هغه د مسافر سره یعنی به د سره چې د میزه حکم دا ختم شو او د به درې ورځې درې شپې په دې باندې مسح کول شي. وإن قام المسافر بعدما يمسح يوما وليلة نزغ وإلا يتم يوما أو ليلا ایس کچېری یو مقیم سړی ده اور مقیم هو جایز کړی چې مقیم شو مسافر یو ورځ و یو شپه د مسح په کول نه بعد به دې سو کې به دې وبوسي د میزه ولې د بسو کې په مکمل کې واشپا و ورځ اسکا چې سره دا په سفر شي سوکله د هغه مزه باندې مسح شروع کړه او 24 غنټې نه مخ دای شو مقیم شو به دای سکای چې 24 غنټې را هم مسح کولې گنجائش تا چې دای 24 غنټې مسح کوي نو کچېره 24 غنټې بعد د مقیم شو به په دغه حالت شي اقامت 24 غنټې بعد د غلا شو مقیم شنو په دغه حالت کې د باندې مسح کول دا جایز نه دي بلکې دې کې مزه دی وبسي او په شی وینځل د پر ضروري شلل او فرض المسح قدر 3 اصابع من اصغر اصابع و مسح فرض د درې ګوتې برابر هغه د اصبع يد على ظهر مقدم كل رجل هغه د درې ګوتې برابر هر پښه بار طرف ته پوهه طرف ته کوم حصہ په دغه باندې یعنی مسح اسلام کوي لوی طرف ته مسح نه کیږي بلکې سکیږي بلکې مسح د پښه باندې بار طرف ته کیږي پوست طرف ته اس د مسح مقدار یې مشته وسو شو چې د لوس درې ګوتې چې کومې دي داغه مسح مقدار ده ایس دوه مکس دا غلو چې د پښې یا د میزه په بار طرف ته پوست طرف ته لون طرف ته نه په دې باندې میزه کوي سکای مسح کوي لون د تلوي طرف ته چې کوم دا هغه د یغه یا ایډي طرف ته دغه ایس چې کوم دا جایز نه دا و د شریان حکم نشته.